د ابلیس او داغه د فوجونو بیان کړ. ابلیس او د ابلیس سره ابلیس فوجونه دي او دا ابلیس دا فوجونه د انسانانو د مقابله لپاره تیار کړي او دا داسې فوجونه دي چې دا تا په توره باندې نه وهي، دا ستا عقیده او عمل بربادی او ستا اعتماد په الله باندې خرابی او د جنت په ځای دې د جهنم خشاک سازی. دا داسې فوج دی. دا ستاسو به یې حاشیه لیکي وایي چې ذکرهو بعضو ذکر دلته وایي امام بخاری ذکر کوي ذکر د فرشتو کو لانه کان معهم حقیقتا او علی التغلیب. د ابلیس ذکر د فرشتو په سرستو کو ولی ذکر دا پری فرشتو کې اوسېده او لانه لما ذکر اهل الخير خیر المحض کله چې الله ذکر وکړو دا مخلوق چې هغه سراسر خیر دی نو ناسب ان یذکر اهل الشر المحض نو الله اراده وکړه چې ذکر کی هغه مخلوق یا خالص شر دی نو فرشتي خالص خیر او ابلیس او داغه فوجونه خالص شر دی. بس دا حافظ ابن قیم وایي کنه چې لا تخشى عن كيد العدو ومكرهم فقتالهم التكذيب والبهتان وجنود اتباع الرسول ملائك وجنودهم عساكر الشيطان. د پیغمبرانو علیهم السلام او پیغمبرانو تابعدارانو فوجونه د الله فرشتي دي او د بيدینو او د بد عملو او د مشرکو او د کافرو او د دین د مخالفینو فوجونه چې دي هغه د شیطان فوجونه دي. شیطان فوجونه دغه شاته ولاړ. وقال مجاهد امام مجاهد امام التفسیر ترجمه کوي ويقذفون یعنی ترجمه کوي دغه چې کوم دی یرمون یقذفون یرمون وشتل کیږي دا فوجونه د ابلیس او دحورا مطرودینا په داسې حالت کې چې شړل کیږي او دا واسب چې راغلی دی نو دا په معنا د دائم دی. له عذاب واسب یعنی دائم همیشه. نو وقال ابن عباس مدحورا دا په معنا د مطرودن باندې اوس موږ مخکې ویو. ويقال مرید چې راغلی په قرآن کې د شیطان صفت ته من شیطان مرید دا په معنا د متمرد دی سرکشه او دا بتکهو چې راغلی دی نو قطعهو دی فلیبتکن اذان الانعام کټکئی به غوږونه د سارو. دا لږه زمانه مخکې یاره زمونږ میخه چې لږه شي نو کټی نه پایي هله دا غوږ وله په کینچې پرېږ نو غوږ به یې وله پرېږ یاره زمونږ واړه کېږي مري ته وله غوږ سوری که نو غوږ به یې وله سوری که دی به لاګۍ راوله دغه هم ساده وله دغه به یې وله ساده وله. نو دغه ټول شیطانی لارې دي. بتکهو معنا قطعه کټ کاږي لره او واستفزز معنا دا الله د ابلیس ورسره مکالمه کوي نو د الله نجات حاصل کو ویل چې ما الله دغه پورې د اخري شپېلې پورې ژوندی وساته. دا دونه راوي دی په دې سوال کې د چل دی
اخیری شپېلۍ نه وروستو بیا مرګ نشته که نه چې زه له مرګ نه بچ شم. نو الله ورته ویل سوال دې منظور دی خو د اولې شپېلۍ پورې اولې پورې به ژوندی بیا به مردارېږي. نو دا ده چې کله الله ورته ده وویلې نو بیا الله ته وویل چې ښه ده نو دا خو زه د دې سړي د وجې نه د هغه هر څه نه راویستم له لوی لوی مرتبو نه او زما وزیر اعظمي دې ختمه کړه. خو زما د ستا په ذات قسم وي که نه چې د دې آدم د بچو بنیاد به وباسم لاحتنکن ذریته اجمعین. د دې آدم دا بچي دي دا ټول دا به دوکه کوم او دا بربادوم. نو دا وایي چې الله ورته ویل ځا ابلیسه فوجونه دې واله او وروی چلوه پر انسانانو باندې سواره دې مو چلوه فوجونه او پیدل فوجونه دې په ورغات. زما دې په ځا خپل ذات قسم چې ستا او ستا د تابعدارو نه به جهنم ډک کړ. نو وایي واستفزز بخیلک وچلوه په دوی باندې خپل الپرسان یعنی شاسواران هغه فوجونه ستا چې په اسورو سواري دي او والرجل الراجلة واحدها راجل مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر. دا په معنا د دغه دی چې پیدل فوج چې په خپو رواني په سارو باندې نه او وی ویلې لاحتنکن ذریته اجمعین. زما د ستا په ذات قسمي چې خامخا به بیخکني وکم استأصلن معنا دا ده بیخکني به وکم بیخ به وباسم او قرین په معنا د شیطان دی. فبئس القرین قرآن کې راغلي دي ناکاره ملګری شیطان. حدثنا ابراهيم موسى اخبرنا عيسى عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت سحر النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر خوا باندې جادو شو. دا د مدینه منورې زندگی ده. یهودو مختلف کوششونه د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د ختمولو لپاره وکړو په ټول کې ناکام شو. نو اخري کوشش دا چې جادو پې وکړي چې جادو په وجه د دماغ خراب شي خراب نشه دې خراب شي. نو سحر النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر خدا باندې سحر وشو. قال ویدا وقال الليث دا راوی د حدیث وایي چې لیث هم دا خبره کړې ده. قال لیث كتب الی هشام وای ما د هشام نه زما استاد دی ما ته نه جواب وغوښتنو هغه ما ته خط راولېږه او خط کې دا ولیکل چې انه سمعه ووعاه عن ابيه. هشام راته ولیکل چې دا حدیث ما اورېدلی دی ووعاه ما یاد کړی دی عن ابيه د خپل پلار عروه نه او زما پلار عروه د خپل ترور عایشې نه دا حدیث یاد کړی دی. څنګه قالت عائشې ویل سحر النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام باندې جادو شوی و حتی کان یخیل الیه حتی او نبی علیہ السلام خیال کې ورته رااله چې انه یفعل الشیء د یو کار کړی دی خیال کې به رااله چې دا کار ما کړی دی او ما یفعله نه به وکړی. حتی کان ذات یوم حتی چې ورځ داسې موجوده شوه دعا ودعا نبی علیہ السلام دعاګانې کوي دعا ودعا دوا کوي او بیا دوا کوي او بیا دوا کوي. قال بیا نبی علیہ السلام ماته ویل اشعرت عائشې ته پوه شوې ان الله قد ابتانی زما رب ما ته حکم راکو فيما فيه شفائی فهذا دوائی کی شفائی کی زما روغوالی زماری بیماری علاج ما ته زما رب خو. آتانی رجلانی څنګه درته خو آتانی رجلانی
ما ته دوه سړي رااله فقعد احدهما عند رأسي دا یو مې سر سره کېناسته او الاخر عند رجلي او دا دویم مې خپو سره کېناسته قال احدهما للاخر ويو بل ته وویلې چې ما وجع الرجل بیماری دې سړي سره وجع بیماری ده ما وجع الرجل دې سړي بیماری سره قال مدبوب بل ورته ویلې سحر په شوی دی مدبوب په معنا د مسحور باندې قال ومن طبه دا سحر په چا کړی دی قال لبید بن عاصم یو سړی دی لبید نوم یې د عاصم زوی دی او يهودي نه دی خو د یهودیانو حلیف د ډلې دی قال في ماذا قال نو تپوست کوي ابل چې فی ماذا قال دا کوډ او منتر چې کړي په سشي کې کړي لري قال فی مشتن دا په مسجد کې کړی دی استاد بری حاشیه باندې بره لیکي دا مسجد د دغه ګمنځي د غاښونو ته ویل کېږي او دارنګې ومشاقة او دارنګې په هغه ویښتو کې چې د ګمنځ سره راوځي او وجب طلعت دا بیا په وږي او په خوشا د ګنګوچي د کجوري نر کی دي د نر کجورو چې کما هغه دغه راوځي ا جمار او هغه جمار چې کوم دی نو بیا اوچوي نو داګې نه سپو غوندي یو طرف ته وځي ته جمار وي او دا خوشه پاتې شي ته جوب وای نو په دغه خوشه کې دا ورکړي دي قال فأينه يا چرته دي قال في بير زروان دا په بير زروان کې دي مدینه منوره کې باغ دی او په هغه باغ کې دا کوی دی فخرج اليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع نبی اسلام هغه کوی ته په خپل لاړ او به واپس وقال عائشه توای حين رجع کله چې واپس شو عائشه دا په کوم باغ کې چې کوی وکنه داغی د کجورو نخلوها كأنها رؤوس الشياطين داغی د کجورو دا سرونه داسې وو تا به ویلې ګنې د شیطانانو سرونه دي د شیطان سر خو چا نه دی لیدلی موږ یو لوی شیطان سر لیدلی چې هغه بش دغه دی دا ټرمپ دی دا انسي شیطان خو د جني شیطان سر خو موږ نه دی لیدلی نو دا معنا دا ده چې دا کوم شی بدی کنه نو خلک وایي چې دا نمونه به همداسې بدی نو په بدوالي کې خو د شیطان مساوي هېڅوک نشته نو پته ولګېده چې شیطان سر به هم ډېر بدنمایي ځکه حضرت ورته وایي نخلها كأنها رؤوس الشياطين وقلت استخرجته جيت هغه راویسته کنه فقال لا نه ما نه دی راویستلی اما انا فقد شفاني الله هر شي زه مال خو روغواله راکو وخشيت ان اسير ذلك الناس شر ز یریګما چې چرته زه روان وم په خلکو باندې شر لرا یعنی مطلب دا دی چې اوس دا روا سمونو بیا ودا کار کیږي ثم دپیرت البیرو بیا دا کوی بند کړو یو روایت دا سره راغلی عام روایت د دې په مقابله کې داسې دي نبی علیہ السلام مقداد علی او زبیر غوندي خلک په ولېږل او ویل چې دا کوی راتش کوي لاندې هلته ګټه وه رعوف د هغې نوم دا ګټې لاندې چې کومه دی نو دا یولس کوډې پرتې وي دا یې راویستې او راوړې جبریل علیه السلام راغی یا خود رسول الله وسلم دا دو سورتونه دي سوره فرق او سوره ناس
دې 11 آیاتونه دي. بدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رالل که نزل مرتين یا ورته جبرئیل ویل چې تاسو سره کوم 2 سورتونه دي بس په دې باندې یو آیات وایا او دا یو غوټه بخلاصي یو غوټه خلاصي یو آیات وي د پیغمبر خو بدن سپکیږي چې د اخیری غوټه اوس پر دلا نبی علیہ السلام وې دا سو لکه چاکلک تړلې د سمې دا بدن خلاص. حدثنا اسماعيل بن ابي اويس حدثني اخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على كافيه راس احدكم غټا چي شیطان پسټو اخري صد سر دی او تنچ غسټ ته اذا هو نام کله چې دی شي ثلاثه قد دري غټي ولا ور کوي اوس کو دا سرونه هم نسري چې غټي ولي یې پرې ماري نو دري غټي ولا ور کوي او يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل خپل منتر په وای څنګه وਹੀ په هر غټه باندې مکانها مکان دغه چې کړه هغه ځای دی باندې څنګه وای عليك ليل طويل عليك الک شپه دی لاړې راځه ودش ورا پاس فرق حدود شودشه وینسته قضا کده د شیطان لو چې را پاسي فذكر الله لا یاد کی ان حلت عقده دا یو غټه خالي اوش پرانستیش فإن توزع او کده یو د سکی نو ان حلت عقده هغه بل غټه مخلاصش فإن صلى کده ورپسې منځ مو ان حلت عقده كلها ټول غټه خلاص شي فاصبح نشيطا د سبا کی نشيطا خوشحال په عبادت باندې طيب النفس خو دغه چې کوم دی خوږ د نفسي د نفس خوشاله وي او والا کدانی نو اصبح خبيث النفس د سحر کی په داسې حالت کې چې دی به انتهایی مخزون او غمجن وي کسلان او سست پوس وي پاسېدو بني. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل النبي عليه السلام خواته یو څه ذکر وشو چې را دوی چې ذکر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله یو سړی د شپې ودشي حتى اصبح نرى پاسي حتى جسار يعني ما قام الى صلاه الليل ابي الصبح يعني صار شپې مازه تنرا پاسي یا صار مازه تنرا پاسي قال ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه او قال في اذنه نبی علیہ السلام پر الله دا سے سړی دی یده په وخت کې شیطان بیتیاز په وګونو کې شیطان بیتیازي کوي او قال یا دا سو فرمایله في اذنه په وخت کې ول شیطان بیتیازي کوي کو په طرف باندې پروتي او په دغه طرف کې وړو چې کومه په بار کړي او کستوري سخ پروتي نو په دواړو کې ولو او وګورو ولادت نو یار دا وګورو ډکی نو څنګه را پاسي. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حمام عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما خبردار دا امانه دې تنبیهی وي خبردار ان احدکم اذا تاهله خبردار یقینا پتا سو کی او تن چې کله خپل خزي خواله راځي دا کنایه د کوروالینه او وقال بسم الله نو دسي وي بسم الله اللهم جنبنا الشيطان یا الله لرکی زمون شیطان او وجنب الشیطان ما رزقنا لرکی شیطان خبيث نرا ما رزقنا هغه چې ته مونږ ته نصیب کړي یعنی کوم بچي چې مونږ لرا کوي د دې عمل په نتیجه کې نو خدای غم د شیطان نه وساتي. نو فرزقا ولدن
دوی ته په دغه عمل کې الله بچی ورکی لم یزره الشیطان شیطان به ورته چې کوم دی شیطان به ورته تکلیف نشي رسولی شیطان اثر به پې کم دا زمونږ دا موجوده دا واړه چې دونه خطرناک دي کنه اوس پرون دی تقریر کوي او دلته خلک چې کوم دی نو سک په کټونو کې ناست دي او دا واړه چې کوم دی نو په دې چمن کې لوبې کوي او یو بل را سملوي او درک دي احساس کوي پرې کې زر عالم بس عالم دی سپی زامن په مخه مې دننه مې بول یعنی دې ما ورته چې دونه تاسو دین نه ماړی او دې مسلو نه ماړی چې د سپېمو نه بار راوتې دی دا علم خو ډوډۍ خو نه مړېږئ بې غیرتو او د الله په دین نه دونه ماړی تاسو چې دا 15 منټه ته نشي کېناستی چې څه د یو حق خبره واوري او ستا د نجات او د آخري کامیابۍ دپاره یو سبب وګرځي دونه یو قوم بې حسه شي او بېکاره شي په دې باندې به څه کړي ما دا کو دلته ډم راغلی وې او ډېرې والې وې نو دا لوی واړه به ترې چاپېره ولاړ بیا نه چا ګرمي کېدل او نه چا بل څه کېدل به انشاءالله سبا له بیا نه